ته حاجي صاحب تللی هغه ته به پته وي چې څومره رش دی. هر وخت د ده سوچ دا وي چې بس د چا د لاندې به راځمه، څوک به راباندې خپک دي. وایي یو سبق حاجي صاحب ځان ته هم دا چې راځي ځان سره دا سبق راړه چې څنګ دې هلته وي چې مرګ دی. وایي کلي کې هم وایه چې مرګ دی، مرګ ناڅاپه راتلونکی دی، هېڅ پته نه لګي څه ټایم راځي. نو د مرګ دپاره تیاری وکړه دې ځای کې. د مونځ ثواب، د مونځ فضیلت الله قرآن کې بیان کړی دی، رسول الله بیان کړی دی، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې د مونځ برکت دا دی چې الله تعالی فرمایي چې په مونځ په ذریعې سره ستاسو د بې حیایۍ کارونه نه منع کېږي، او چې څوک د بې حیایو کارونه نه منع کېږي د ده مونځ اړو مونځ نه دی، په مونځ محنت دی. د زکات فضیلت الله بیان کړی دی چې تاسو زکات ورکوئ، په دې سره به ستاسو مالونه صفا کېږي، په دې سره به ستاسو مال صفا کېږي، په دې کې به برکت پیدا کېږي. د روژې فضیلت الله تعالی بیان کړی دی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې دا روژه دا به په تاسو کې تقوا او پرهیزګاري به راولي. خو د حج فضیلت یې داسې نه دی بیان کړی. ابراهیم علیه السلام ته الله وایي خلکو ته د حج اعلان وکړه چې راشي دلته، نو چې کله دلته راشي نو منافع به د حج په خپله وویني. نو هغه حاجیان چې د حج دپاره تللي دي الله دې کي داسې چې الله تعالی د دوی دا حج مبرور وګرځي، الله تعالی ولا حج قبول و منظور وکړي. او گزارش به همدغه خبره وي چې کم واپسي راځي چې هغه یې څه وکړي، د خپل د ژوند د بدلون سوچ وکړي، د خپل ژوند د بدلون سوچ وکړي، هغه یې هم وکړي. او ورسره موږ هم دا سوچ وکړو چې موږ خو نه یو تللی، خو تپوس خو به الله زموږ نه هم کوي. ژوند دې څنګه تېره کړی دی، زندګي دې څنګه تېره کړې ده، په خپل علم دې عمل څومره کړی دی. هر انسان ته به دغه جواب ورکول وي، د الله په حضور کې حاضري ده. الله تعالی به زموږ او ستاسو نه تپوس د هر عمل کوي. نو هر کس سره ځان ځله سوچ پکار دی، د آخرت دپاره تیاری پکار دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته هوښیار وایي چې کم کس سره د خپل آخرت غم وي. او که چېرې موږ په دنیا کې داسې مشغول یو، خپل آخرت رانه هیر وي، په ګناهونو کې اخته یو، نو زموږ بیا ډېر انتهایي قمقل یو، بې وقوفه یو. چې کوم کور د همیشوالي دی او کوم کور کې تا ته یو پیره خوشحالي میلاو شو نو بیا یې دنه نه اخلي او بیا ختمیږي نه، د هغه کور غم را سره نشته. او د هغه کور غم کو چې هغه نیمګړی دی، د هغې خوشحالۍ غم کو چې هغه نیمګړې ده، هغه خوشحالۍ غم کو چې هغې پسې رسته جړا ده. نو زما